او دا غینا مختصرا په واپسې کې 50 منځونه ملاو دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او هغه 50 منځونه نه کرت تل راغلی نه کرت تل راغلی 45 منځونه معاف شوي دي. مشوره د چاوه؟ مشوره د موسی علیہ السلام وا چې هغه خپل امت کتل او چې کمزور دی. نبی علیہ السلام چې کله 15 پاتې شو دا منځ دا ډېر لوی عبادت دی. موسی علیہ السلام ورته فرمایي بیا هم لاړ شه 15 کې به هم درته کمای وکړه ځکه ما امت خپل امت کتلی دی هغه ضعیف او کمزوری دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ما له حیا راځي بس دا کافي دی. خو چې کله رسول الله خو واپسې کې راغلی رب لا یزال نه اواز پسې شوی محبوبه چې کومه تحفه مې د 50 منځو ارکړې وه درته کم مې کړه 15 مې کړه خو چې ستا په امت کې 15 منځونه څوک که ثواب به د 50 ورته میلاوي په تعداد کې ما کمای کړی په ثواب کې زما کمای نشته ثواب ورته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس راغی او خپل باندې محبوب علیہ السلام فرمایي زما بستر ګرمه وه دا دروازې هغه زنځیر خوځېده نو ته ووایې چې په څومره ټیم کې دا ارڅ رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کړي خو الحمدلله چې په ځمکه باندې اول تصدیق چا کړی که نه تصدیق سیدنا ابوبکر صدیق کړی دا چې کله ابو جهل دی خنداګانې شروع کړې نن سبا خلک هم بعضې فضایلو کې وایي دا نشته او دا نشته هغې اولاد هم شته الحمدلله مونږ دومره بدبخت نه یو دومره زبان اوږد نه دی چې د نبی علیہ السلام په شان کې به زبان درزي سوال نه پیدا کړي. ابوبکر صدیق ته د ابو جهل دی ټول وایي وستا جانان مبارک داسې داسې دومره لږ ټیم کې د حرم نه بیت المقدس پورې تګ ممکن نه دی او اسمانونو پورې 500 سال بیا عرش پورې رب لا یزال دیدار پورې دا څنګه کېدی شي ته منې سیدنا ابوبکر صدیق ورته فرمایي زما محبوب فرمایلی دي که نه وی چې هغه فرمایلی وی چې هغه فرمایلی رښتیا یې فرمایلی ما پکې شک نشته رښتیا یې فرمایلی او ما هغه خبره مې تاسو ته وکړه چې زما یې د اسمان په خبرو باندې ایمان راوړی چې اسمان خبرې راته بیانوم په هغه مې ایمان دی او په دغې واقعه مې ایمان دی او دا رب لا یزال په وړاندې هیڅ شی نه دی الله قادر دی. هغې نه پس ابو بکر ته صدیق لقب ملو شو نو الحمدلله مونږ د دې خبرې تصدیق کوو چې دا رب لا یزال ته د دې نن په کم مدت کې اسانه خدای پاک جل جلاله او دا یاد لري په دې کې ډېرې خبرې دي وخت مختصر دی خبرې ختمومه دا سفر روح مع الجسد دا په خوب کې بالکل نو چې کوم بعضې علماو دا سوچ دی چې هغه په خوب کې تقریبا 34 دفعه عروج شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چې د معراج شریف د واقعي د معجزې کوم سفر دی سر په سترګو باندې روح مع الجسد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الٰه العالمین دیدار کړی او سینکړو دلایل په دې باندې په قرآن په حدیث کې موجود دي او دا په سینکړو تعداد کې د صحابه کرامو نظریه او سوچ او فکر دی. الٰه العالمین دا رسول کریم آقا علیه السلام سره مونږ مینه محبت پیدا کا ادب احترام والا دا رب لا یزال مونږ جوړ کا الٰه العالمین دا کاوش محنت زمون قبول و منظور کا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.